الله تعالی کوم ځای کې دی او الله تعالی نه مخکې څوک او الله تعالی مخ کوم طرف ته دی او الله تعالی څه کوي د الله تعالی کار څه دی. نو داسې قسم تپوسونه یې کول. یو څو کسان راله روم د عیسایانو ملک دی چې مسلمانانو نه یو څو سوالونه وکړو او هغو موږ له د دې جواب نشي راکولی، نو موږ به هغو ته چې تاسو جواب نشئ راکولی ستاسو څنګه دین دی، نو هغو به ناامیده شي، هغو به دین اسلام پرېږدي، هغو به عیسایان شي. څه خلک وایي چې دا د روم بادشاه چې هغه دا وفد رالېږل. روم بادشاه هغه یو څو کسان راولېږل چې ته لاړ شې مسلمانانو نه یو څو سوالونه وکړه، تپوسونه وکړه، مسلمانان له د هغو جوابونه به نه راځي. نو دا کسان راله او په هغه ځای کې خلکو نه تپوسونه شروع کړو، دومره ګران تپوسونه چې علما له هم داسې جوابونه نه راتله. هغه تپوسونه څه الله تعالی کوم ځای کې دی او الله تعالی نه مخکې څوک او الله تعالی مخ کوم طرف ته دی او الله تعالی څه کوي د الله تعالی کار څه دی. نو داسې قسم تپوسونه یې کول. کوم ځای کې چې ګڼه وه که نه هلته به یې تپوس کوو چې دا خلکو له جوابونه نه راځي، دا کمزور ایمان ول مسلمانان چې دي دوی واپس د دین نه وګرځي. نو خلکو له جوابونه نه راتله، دا افراتفري شروع شوې ده. خلک وایي دا څنګه تپوسونه دي، څوک ولا جواب نشي ورکولی. امام اعظم رحمت الله علیه هلته ولاړ وړي کې دی، دا خپل پلار نه اجازت وغوښتې چې بابا زه د دې خلکو د سوالونو جواب ورکولی شم، ته ماله اجازت راکوې. هغه بالکل لاړ شه، وایي شور شه چې یو وړي کې تاسو له جواب راکوئ. نو دی لاړو، کوم کس چې سوال کوو که نه، سوال کوونکی هغه ممبر باندې ناست، هغه ته وایي ته سوال کوونکی، نو سوال کوونکی په مثال د شاګرد دی، ته که ته راکوشه زه به ممبر ته وخېږم، ځکه زه جواب راکوم. نو جواب ورکولو په مثال د استاذ کوم چې جواب ورکوي هغه استاذ زه به ممبر ته خېږم، زه به جواب راکوم. نو هغه راکوشي، دې ته وایي ښه ته خپل سوالونه وکړه، څه سوال دی؟ نو دې ورته وایي اول سوال زما دا دی چې الله تعالی نه مخکې څوک و، الله تعالی نه مخکې څوک و. نو دې ورته وایي ته ان سے شماره 1 2 3 4 5 پورې ما ته دا وایه چې د کومه 1 انسان د 1 نه مخکې څه شی دی. نو ورته دا څنګه خبره ده 1 نه مخکې څه شی شته؟ نه وایي دغه خو زه درته وایم چې دا څنګه خبره ده، الله تعالی همیشه نه دی او همیشه له دپاره دی، الله تعالی نه مخکې څوک نه. دا خبره ستا حل شوه، وایي صحیح ده. دویم سوال دا دی چې الله تعالی مخ کوم طرف ته دی، وي الله تعالی مخ کوم طرف ته دی. نو امام صاحب ورته وایي وی په یو دربار کې یو ځای کې اور لګېدلي، اور ته ما ته ووایه د دې اور دا مخ کوم طرف دی؟ نو هغه ورته اور مخ خو څلور واړو طرف دی، اور مخ خو چاته نه دی معلوم، هغه خو هر طرف دی. هغه ورته دقه شان الله تعالی هم هر طرف ته دی. دا سوال هم ستا ختم شو. او درېیم سوال ستا څه دی؟ دا ما ته ووایه چې انسان چې څه ځای کې ناست دی د هر څه یو وجود یې هغه څه نه څه ځای کې ناست دي که نه، څه نه څه ځای کې ناست دي. نو ته ما ته دا ووایه چې الله تعالی کوم ځای کې دی؟ الله تعالی یو ځای ما ته وښیه چې الله تعالی په کوم ځای کې موجود دی. امام صاحب ورته لاړ شه، پی راړه پی، او په هغې کې ته ما ته وښیه چې په هغې کې کوچ او غوړي کوم ځای کې دي او ماسته کوم ځای کې دي. هغه ورته وایي د کوچ د پیو په هرې ذره کې په هرې څه کې غوړي کوچي. هغه ورته دقه شان الله تعالی ومه هغه په هر ځای کې موجود دی. دا سوال هم ستا خطا شو. بل سوال دی څه دی؟ دا سوال دی چې د الله تعالی کار څه دی؟ الله تعالی څه کار کوي؟ هر انسان هر څیز څه نه څه کار کوي که نه؟ الله تعالی څه کار کوي؟ وی الله تعالی خو هسې کارونه ډېر زیات دي. امام صاحب جواب ورکوي الله تعالی کارونه خو ډېر زیات دي، ډېر زیات کارونه دي، خو یو کار یې دام دی چې هغه ستا په شانې کافر د ممبر نه راکوز کړه او زه یې ممبر ته وخېژلم، دا د الله تعالی کار دی. نو سړی چې کسان چې د هغه لاجواب کړه